أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأت بآخرين وكان الله على ذلك قديرا من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولله او خاص ته الله د پاره دی ما سچ فی السماوات په اسمانونو کې دي وما فی الارض او سچ په زمکه کې دي یعنی دا ټول سيزونه چې په اسمانونو کې دي یا په زمکه کې دي څومره سيزونه چي دي اسمان او د زمکه ترمنځ سدي د اسمان د پاسه سدي د اسمان د لاندې سدي د زمکه د پاسه سدي د زمکه د لاندې سدي دا ټول د الله پاک جل جلاله ملکیت په دې ټول د الله قبضه ده په دې ټول د الله په قدرت کې دنه نه دي د الله د قدرت نه بهر سيز نشته دي مخکې آیاتونو کې الله پاک جل جلاله د خزو او د یتیمانو حقوق بیان کړل وزدل د ترغیب او د ترهیب مضمون بیانېږي چې ولله ما فی السماوات خاص الله د پاره دی ما هغه سو فی السماوات چې په اسمانونو کې دي وما فی الارض او سچ په زمکه کې دي ولقد وصینا او په تحقیق سره مون حکم کړی دی مون تاکیدی حکم کړی دی الذين ها کسانو ته اوتوا الكتاب چې ورکړی شو هغوی ته کتاب اهل کتاب ته مراد دی من قبلکم استاسنا مخک و ایاکم او خاص تاسو ته مونږه تاکیدی حکم درکړی دی چې ان اتقوا الله د الله نه ویریږي ان تکفروا کو چې تاسو کفر وکئ فانه بشک لله خاص ته الله د پاره دی خاص ته الله دی ما هغه سو فی السماوات چې په اسمانونو کې دي و ما فی الارض او سج په زمکه کې دي وکان الله او دی الله تعالی غنیا بے پروا حمیدا استایل شي یعنی الله فرمایي چې مونږ تاکیدی حکم ستاسو نه چې کوم مخکې خلق تیر شوی دي نو هغه ته مونږ تاکیدی حکم کړی دی چې تاسو شرک مکوئ د یو الله عبادت وکړئ او د هغه الله نه ویریږئ تقوا څه ته ویل شي د الله یری ته ویل شي د هغه الله نه ویریږئ او تاسو ته هم خاص طور تاسو ته هم تاکیدی حکم کو چې تاسو هم د الله نه ویریږئ نو چې د الله نه وسړي یریږي نو دی به د شرک نه خامخا بیا ځان بچ کی د هر قسمه ګناه نه بیا دې ځان بچ کی دلته کې درې پیری لله ما فی السماوات و ما فی الارض ذکر دي درې پیری نو مفسرین وایي چې دا درې واړه پیری د تاکید د لپاره ذکر دي یعنی سجدي په اسمانونو کې او په اسمکو کې دا ټول د الله دي دا ټول څه دي دا د الله دي د دې وجه نه بعض خلک هغې دا اعتراض کوي چې تاسو وایئ چې الله ارس کولی شي الله ارس کولی شي نو بیا العیاذ بالله ثم العیاذ بالله الله خو تاسو بیا الله ته د بدکارۍ د زنا هم نسبت کوئ چې الله ارس کولی شي او تاسو وایئ چې الله ارس کولی شي نو العیاذ بالله بیا خو به الله غلام کولی شي الله بیا غلام کوي العیاذ بالله دې جواب موږ ورکو چې غلا خو هغه سړی کوي چې د دې سړي خپل ملکیت نه وي
لکه زه به هغه شی پټوم چې هغه شی زما نه وي د بل چا وي نو چې هر څه د الله شو په اسمانونو کې او په ځمکو کې چې څه دي د الله دي نو الله د چا نه غلا وکړي. دویم وي تاسو ته د زنا نسبت کوئ مونږ ورته وایو د زنا دپاره وجود شرط دی چې وجود به وي نو تاسو د الله جسم ولا شرط دی د زنا دپاره د ښځې او د خاوند د جوړې د ملاپ دپاره جسم شرط دی جسم نو تاسو د الله ډومبې جسم ثابت کړئ نو بیا به چې کوم دی ورله دا عمل د الله جسم نشته زما او ستا په شان دی. الله څنګه د آیات مې ذهن نه ووتو چې الله په خپل عرش باندې نور الله نور السماوات والارض خو الله پاک جل جلاله د خپل عرش باندې استوا فرمایلی ده په عرش باندې استوا فرمایلی ده نو د دې خو مختلف توجیهات علما بیانی خو لنډه معنی دا ده عام خلکو ته چې کما یلیق لشانه څنګه چې د الله د شان سره ښایي خو یو سړی دا سوچ کړي چې د الله جسم به زما په شان دی جسم یې اعوذ بالله په دې سړی کافر کي نو د الله جسم نشته دی زما او ستا په شان دی الله بس د خپل شان مطابق دی زما او ستا ذهن نه ماورا دی زما او ستا په ذهن کې نه راځي نو چې جسم نشته دی نو زنا د کم ځای نه راغله خبره مې دې پورې کوي چې څه په اسمانونو کې دي او څه په ځمکو کې دي دا ټول د الله ملکیت دی دا ټول د الله دی نو دا درې ځایونه چې کوم دی ذکر دی لله ما فی السماوات و ما فی الارض نو بعضې مفسرین وایي چې دا درې واړه د تاکید دپاره د خبرې د مضبوطیا دپاره دي چې دا څه دي د الله دي او بعضې مفسرین وایي چې دا ډومبې لله ما فی السماوات و ما فی الارض دا چې کوم دی وسعت دلته مقصود دی وسعت فراغي چې الله سره هر یو څیز موجود دی الله سره هر څه شته دی الله سره هر څه شته دی الله د چا محتاج نه دی د دې ډومبې لله ما فی السماوات و ما فی الارض نه دا مقصود دی چې الله پاک جل جلاله سره هر یو څیز موجود دی دا الله هر یو څیز محتاج دی او الله د اچا محتاج نه دی ځکه وروسته سره الله فرمایي چې وکان الله غنیا حمیدا او بېشکه الله پاک جل جلاله بے پروا دی او ستایل شوی دی د ډومبي ځای نه چې کوم دی وسعت مقصود دی چې الله سره هر یو څیز شته دی او دویم ځل چې لله ما فی السماوات و ما فی الارض راغلی دی نو د هغې نه بېنیازي او بې پرواهي مقصود ده چې الله بېنیازه دی الله بې پروا دی په چا باندې پروا نشته دی بې پروا دی قل هو الله احد الله الصمد صمد معنی الله بې پروا دی په چا باندې پروا نشته دی نو دا ټول خلق د رسول الله صلی الله علیه وسلم په شان نیکان شي د الله په خدایا کې ذره برابر زیاتې نه رسي او کو دا ټول خلق د ابو جهل په شان بدان شي د الله په خدایا کې ذره برابر کمې نه راځي نو هغه بې پروا دي نو دلته کې چې کوم دویم ځای کې چې لله ما فی السماوات و ما فی الارض ذکر دی نو د دین د الله پاک بې نیازي او بې پرواهي بیانول مقصود دی چې الله پاک جل جلاله بې پروا دی په شی پروا نشته یو مدرسې ته چې کوم دی یو یهودي راننوت اج څنګه يهودي راننوت په مدرسه کې یو ډېر لوی ولی د الله ناست هغه چې څنګه نظر ولګېدو نو د الله هغه ولی بېهوش شو هغه نیک سړی بېهوش شو عالم بېهوش شو چې کله په هوش کې راغی نو خلکو ورته وی حضرت دا ته ولې بېهوش شو وی زما په دې یهودي باندې نظر ولګي په یهودي مې نظر ولګېدو نو وی زما د زړه کې دا خبره رااله ما چې کله د یهودي ته وکتل نو په دې یهودي باندې د کفر جامه پرته وه ما چې خپل ځان ته وکتل په ما د مسلمانۍ او د ایمان جامه پرته وه بیا مې د الله دې صفت ته سوچ لاړو چې الله پاک خو صمد دی بېنیازه دی په چا پروا نشته دی هسې نه د یهودي نه د یهودیت او د کفر دا جامه راوالي ما ته یې راواغوندي او زمانه د مسلمانۍ او د ایمان دا جامه راواخلي د یهودي ته ورواغوندي نو الله خو بې پروا دی د الله نه څوک تپوس کولی شي وي په دې خبره باندې زه بېهوشه شوم نو دې کې دویم ځل کې د لله ما فی السماوات و ما فی الارض نه د الله پاک جل جلاله بېنیازي او بې پرواهي مقصود ده چې الله ګوره په چا باندې پروا نشته دی مونږ خاصې برېد تا وو بعضې خلک په الله برېد تا وو مونځ درله کومه روژه درله نیسمه دا چل کومه هغه چل کومه توفیق تعالی چا درکړی اوس دا مونږ چې دلته کېناستو دا خو مونږ الله کې نه ولیو د قرآن ته کو الله توفیق نه راکوي مونږ قرآن ته نشو کېناست نو د دویم ځل د لله ما فی السماوات و ما فی الارض نه مقصود د الله پاک بے پرواهی
او د الله پاک چې کوم دی بنیازي بیانول مقصود چې الله بنیاز دی او دریم ځل د لله ما فی السماوات و ما فی الارض نه د الله پاک د رحمت بیان او د الله پاک د رحمت اظهار بیانول دا مقصود دی چې الله پاک ډیر غفور الرحیم دی ډیر مهربان دی مسلمانانو کو چرته تاسو تقوا اختیار کړئ د الله پاک اطاعت وکړئ نو الله پاک جل جلاله بس تاسو دنیا او د آخرت کارونه جوړ کی دنیا کې بر باندې رحم وکي او آخرت کې بر باندې رحم وکي نو د فرمای ولله او خاص ته الله دی ما هغه سو فی السماوات چې په اسمانونو کې دي و ما فی الارض او هغه چې په ځمکه کې دي ولقد وصینا او په تحقیق سره مونږ تاکیدی حکم کړی دی الذین ها کسانو ته اوتل الکتاب چې هغه ته ورکړی شوی دی کتاب من قبلکم استاسو نه مخکې تورات زبور انجیل دا درې وړ کتابونه د قران مجید نه مخکې نو د دې منونکو ته مونږه تاکیدی حکم ورکړی دی چې و ایاکم تاسو حکم ورکړی دی و ایاکم او خاص تاسو ته تاکیدی حکم درکړی دی ان اتقوا الله حکم سدي چې ان اتقوا الله دا چې تاسو د الله نه ویریږئ د الله یره په زړه کې پیدا کړئ چې الله یره د په زړه کې پیدا شو نو د وړو وړو ګناهونو نه به ځان بچ کړئ او چې تکل ځان د وړو ګناهونو نه بچ کړئ نو د شرک نه په طریقه اولا ځان بچ کړئ ان اتقوا الله دا چې تاسو ویریږئ د الله نه ان تکفروا کو چری تاسو کفر وکئ نو فإن نو بیشک لله خاص ته الله د پاره دی خاص د الله د پاره دی ما هغه سو فی السماوات سجب اسمانونو کې دي و ما فی الارض او سجب ازمکه کې دي وکان الله او دی الله تعالی غنیا بے پروا حمیدا او استایل شوی نو په دې برکه د الله پاک لله ما فی السماوات و ما فی الارض ولقد وصینا د دین د الله پاک وسعت مراد چې الله سره ارس موجود دي او سجدي د الله دي او بیا دویم فإن ان اتقوا الله ان تکفروا فإن لله ما فی السماوات و ما فی الارض نو د دین مراد د الله پاک بنیازی او د الله پاک بے پرواهی ده ځکه چې رستو سره الله فرمایي چې وکان الله د الله تعالی غنیا بے پروا حمید او استایل شوی نو د دین د الله پاک بنیازی او د الله پاک جل جلاله بے پرواهی مقصود ده بیان المقصود چې هغه بے پروا دي ولله ما فی السماوات و ما فی الارض او خاص ته الله دی ما هغه سو فی السماوات چې په اسمانونو کې دي و ما فی الارض او چې په ځمکو کې دي وکفا او کافی دی الله او کافی دی بالله الله وکیلا کارساز نو دلته کې الله پاک جل جلاله د لله ما فی السماوات و ما فی الارض نه د الله رحمت بیانول د الله د رحمت اظهار کول دا چې کوم مقصود دی چې الله رحیم ذات دی کو چې تاسو د الله پاک جل جلاله طاعت وکئ نو وکفا بالله وکیلا نو کافی بشي الله پاک تاسو د لپاره کارساز کار جوړونکي د دنیا کارونه بدلم جوړ کی د آخرت کارونه جوړ کی ان یشاء یذهبکم کوچری اوغواړي هغه یعنی الله یذهبکم نو وابړوي تاسو یذهبکم نو بوبزي تاسو یذهبکم نو ختم بگی تاسو ایها الناس ای خلقو ولو غوړین تاسو به ختم کیوب نه بموکی ویأتی بآخرین او راب ولی نور خلق الله پاک وکان الله او دی الله تعالی علی ذلک پدې کار باندې تاسو مړکی نور خلق پراولی قدیر قادر پدې کار باندې الله پاک قادر دی من کانا دا ترغیب د آخرت دی آیات کې دا ترغیب د آخرت بیانېږي چې د الله نه د دنیا او د آخرت د دواړو حاجتونه غواړي چې تاسو د الله نه صرف د دنیا حاجتونه مطلب کوئ صرف د دنیا د پاره د دنیا د پاره نیک عمل کول چې د آخرت تمه دی نه وي صرف د دنیا د مقاصدو د پاره نو دا کار مکوئ بلکې د دنیا او د آخرت د دواړو حاجتونه الله نه طلب کوئ مطلب دا دی چې کوئی سړی نیک کار صرف د دې لپاره کوي چې زما دنیا خشي نو دا نیک عمل الله نه قبلي بعض خلک تشو وظیفو ته کار ویلې دي نو دا وظیفه به خو په اخلاص سره صلات حاجت نبی علیہ السلام خولی دي چې تا ته کم حاجت پیښ شو 2 رکعات نفل وکا مثال یو سړي کړه د رزق تنګی رااله د یو سړي بل یو حاجت پیښ شو نبی علیہ السلام 2 رکعات نفل وکا صلات حاجت خدا 2 رکعات نفل په کم نیت باندې کې څه باندې کې چې زه 2 رکعات نفل لدی د پاره کومه چې زما کر الله پاک رزق راوړي نه دا د 2 رکعات نفل لدی د پاره کوم چې الله زمانه رضا شي او چې الله رضا شي د رزق فراخي به خامخا راوړي
یو سړی تعالی وظیفه درکړي چې حسبنا الله ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصير دا وایا یا بل وظیفه درکړي نو دا وظیفه به صرف د دنیا د مقصد د پاره نه وای کنه دغه نیک عمل بیا ست الله نه قبلي بلکې دا به د دې لپاره وي چې الله خوشاله شي او چې الله خوشاله شي نو کوم مقصد د لپاره چې زګوم هغه بر الله پوره کی نو من کانا هغه څوک چې وی هغه څوک من کانا هغه څوک یرید چې غواړي ثواب الدنیا د دنیا بدلا نو معنا پیدا شي چې من کان یرید ثواب الدنیا څوک چې غواړي بدله د دنیا په خپل عمل سره من کان یرید ثواب الدنیا هغه څوک چې غواړي بدله د دنیا په خپل عمل سره نو دا خبره غلطه ده زګه فعند الله زګه چې الله سره دی ثواب الدنیا بدله د دنیا والآخرت او بدله د آخرت الله یوازې د دنیا بدله نه درګي الله سره دا خبره دی غلطه چې یو سړی صرف د دنیا د لپاره نیک عمل کوي آخرت مقصود نه وي ځکه چې الله سره ثواب الدنیا والآخره بدله د دنیا او بدله د آخرت دواړه دي د الله پاک سره نو وکانه الله دی الله تعالی سميعا اوریدونکي بصیرا لیدونکي ته چې دا عمل کوي یا کوم وظیف کوي په دې الله اوریدونکي دی او الله په دې لیدونکي دی استاد زړه د کیفیت هم الله ته پته لګي چې ته په کوم نیت باندې کې نو نیت په هر چیز کې خالص کول پکار ولله ما فی السماوات وما فی الارض خاص ته الله دی ما هغه سو فی السماوات چې په اسمانونو کې دي او ما فی الارض او چې په زمکو کې دي ولقد وصینا په تحقیق سره موږ تاکید حکم کړی دی الذین ها کسانو ته اوتل کتاب چې ورکړی شوی دی ورته کتاب یعنی مراد دی یهود او نصارا دی اهل کتاب دی من قبلکم استاسو نمخکی و ایاکم او خاص تاسو تم تاکیدی حکم کړی دی چې ان اتقوا الله دا تاسو او یریږئ د الله نه ان و ان تکفروا کچری تاسو کفر وکئ فان لله ما فی السماوات و ما فی الارض نو بشک خاص ته الله دی ما هغه سو فی السماوات و ما فی الارض سجی په اسمانونو کې دی او سجی په زمکو کې دی کچری تاسو کفر وکئ نو بشکه هر څه د الله پاک دی نو الله پاک بے نیاز دی پتہ سو باندې هیڅ پروا نشته هر څه د الله دی وکان الله دی الله تعالی غنیا بے پروا حمید استایل شوی ولله ما فی السماوات و ما فی الارض او خاص د الله دی چې په اسمانونو کې او چې په زمکه کې دی وکفا بالله وکیلا او کافی دی الله پاک وکیلا کارساز کار جوړون کې د دنیا او د آخرت ان یشاء کچری او غواړي الله یذهبکم نو ختم بگی تاسو لرا ایها الناس ای خلقو ویأتی بآخرین او راب ولی نور خلق وکان الله دی اللہ تعالی علی ذالک پدی کار باندې قادر من کان ها سوک شوی یریدو چې اراده لري چې غواړي ثواب الدنیا بدله د دنیا بدله د صرف دنیا په خپل نیک عمل سره فعند الله دا خبر ټیک نه ده ځکه فعند الله الله پاک سره دی ثواب الدنیا والآخره بدله د دنیا او بدله د آخرت وکان الله دی الله تعالی سميعا بصيرا اوریدونکي ولله ما فی السماوات و ما فی الارض خاص ته الله دې چې په اسمانونو کې او چې په ځمکه کې دي ولقد وصینا الذین اوتوا الکتاب من قبلکم په تحقیق سره موږ تاکید حکم کړی دی ها کسانو ته چې هغه ته ورکړی شوی دی کتاب من قبلکم تاسو نه مخکې و ایاکم او خاص تاسو ته موږ تاکید حکم کړی دی ان اتقوا الله دا چې تاسو ویریږئ د الله نه و ان تکفروا کو چې تاسو کفر وکړئ فان لله ما فی السماوات و ما فی الارض نو بهشکه خاص ته الله دې چې په اسمانونو کې او چې په ځمکه کې دي وکان الله غنیا حمیدا او دی الله تعالی بے پروا او استایل شوی ولله ما فی السماوات و ما فی الارض خاص ته الله دې چې په اسمانونو کې او چې په ځمکه کې دي وکفا بالله وکیل او کافی دی الله پاک کارساز کار جوړونکی ان یشاء کچری او غواړي اغا یذهبکم نو ختم بگی تاسو لرا ایها الناس ای خلقو ویأتی بآخرین او راب ولی نور خلق وکان الله دی الله تعالی علی ذالک پدی کار باندې تاسو په ختمولو باندې او په نور خلقو را وستلو باندې قادر دی من کان یرید ثواب الدنیا اسوک چې غواړي بدله د دنیا په خپل عمل سره فعنو دا غلط دا فعند الله زکه چې الله سره دی ثواب الدنیا بدله د دنیا والآخرت او بدله د آخرت وکان الله دی الله تعالی سميعا اوریدونکي بصیر اوریدونکي
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا واتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.